بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. الف لام میم عالم دی الله پاک په معنا د دې حروفو. ذالک الکتاب دا هغه کتاب دی لا ریب هیڅ قسم شک نشته دی فيه پدې کې یعنی پدې قرآن کې هدن دا قرآن هدایت دی هدایت کوونکی دی للمتقین د متقیانو د پاره قرآن د متقیانو د پاره هدایت کوونکی دی قرآن هدایت دی د متقیانو د پاره. متقی چاته ویل شي چې بچا کې تقوا وي چاګه چې تقوا وي هغه ته متقی ویل شي او متقین دا د متقی جمع ده. نو تقوا څه ته ویل شي؟ تقوا په لغت کې ځان ساتلو ته ویل شي په لغت کې ځان ساتلو ته تقوا ویل شي او د شریعت په اصطلاح کې د هر هغه چیز نه ځان ساتل چې هغه د آخرت په لحاظ سره نقصانی وي دې ته تقوا ویل شي. بیا د تقوا مختلفې درجې دي. د ټولو نه ادنا درجه دا ده چې یو بنده صرف او صرف د کفر او د شرک نه خپل ځان وساتي اگر کو دې غټ ګناهونو کې مبتلا ولي نه. یو بنده صرف او صرف د کفر نه او د شرک نه ځان وساتي مطلب دا چې یو کس صرف مسلمان دی نور دې هر قسمه ګناه کوي خود کې یو قسمه تقوا موجوده ده. د تقوا د ټولو نه ادنا درجه ده چې دی صرف او صرف مسلمان دی بس د کفر شرک نه ځان ساتي نور غلاوم کوي دروغ هم وي کنځلوم کوي پردی حق هم وي هر قسمه ګناهونو کې مبتلا دی خو صرف او صرف د کفر او د شرک نه ځان ساتي د اسلام په دایره کې دننه شوی دی. نو دا د تقوا د ټولو نه هغه ادنا درجه ده. دویمه درجه د تقوا دا ده چې انسان د کفر او د شرک نه د ځان ساتلو سره سره د غټو ګناهونو نه ځان وساتي او په وړو ګناهونو باندې هم همیشواري نه کوي. کله کله د وړو ګناهونه وشي او همیشه لپاره وړو ګناهونه هم نه کوي. نو دویمه درجه تقوا دا ده چې انسان بنده د کفر او د شرک نه ځان ساتلو سره سره د غټو ګناهونو نه هم ځان وساتي او په وړو ګناهونو باندې هم همیشواري نه کوي. دا د تقوا دویمه درجه ده. او چې کله قرآن مجید کې تقوا لفظ ذکر شي نو عموما ته عام طور ته د تقوا د دویمه درجه مراد وي چې انسان د کفر او د شرک نه د ځان ساتلو سره سره د غټو ګناهونو نه هم ځان ساتي او په وړو ګناهونو باندې هم همیشواري نه کوي. نو قرآن کې چې کله تقوا لفظ ذکر شي نو عام طور ته دا معنی مراد دا دویمه درجه د تقوا ته مراد. ابی بن کعب رضی الله عنه نه حضرت عمر رضی الله عنه تپوسو کو چې حضرت دا تقوا څه ته ویل شي تقوا څه چیز دی؟ نو ابی بن کعب رضی الله عنه ورته وفرمایل یا امیر المؤمنین ته چېرته په داسې لاره باندې تلي چې هغه د غنو او د جاخونو لاره وي غیر چاپېره د جاخونه وي او په منځ کې یو نری لار وتې وي په داسې لار چېرته تلي هغه ورته وی او نو وي ته چې په دغه نری لار باندې ځې په دغه لار باندې یو طرف ته بل طرف ته غنې چې کوم دی راسوري شوي وي نو په دغه لار باندې ستا د تلو څه طریقه وي؟ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل چې زه کله په دې لاره باندې ځمه نو خپلې جامې راونغاړمه او ډېر په احتیاط باندې قدم دم چې هسې نه غنه راپورې ولګي او جامه راله سوری نه کړي. نو ابی بن کعب رضی الله عنه ته دقه چې کوم دی تقوا ده په صراط مستقیم باندې به نیغ روان یې او د تقوا جامه به دې اغوستې وي او په دې لاره باندې یو طرف ته بل طرف ته دې خوا و شا کې دا ټول ګناهونه دي. صراط مستقیم نه غیر چاپېره ټول ګناهونه دي. دا ګناهونه مثال د هغه غنو دي. نو ته به ډېر په احتیاط باندې قدم ږدې چې د تقوا دا جامه درله د ګناهونو دا غنې چې کوم دی خرابه نه کړي مطلب ګناه در پورې ډېر په احتیاط په قدم ږدې په دغه نری لار به د صراط مستقیم په دې لار باندې به روان یې یو طرف ته بل طرف ته ګناهونه دي دغه ګناه نه به د خپل تقوا جامه بچ ساتي چې هسې نه ګناه ران چېرته کې ونشي وي دې ته چې کوم دی تقوا ویلی شي. او مولانا ادریس کاندهلوی رحمه الله وی تقوا څه ته ویلی شي؟ هغه وی تقوا دې ته ویلی شي
چې الله کم ځای ته د حاضرېدو حکم تا ته کړی دی هغه ځای نه پاتې نه شي، هلته حاضر شي. او چې د کوم ځای نه الله منع کړی هلته حاضر نه شي، دې ته تقوا ویلی شي. مطلب چې الله د کوم څیز حکم کړی هغه کوه، چې د کوم نه منع کړی د هغې نه منع شه، دې ته تقوا ویلی شي. دا دوه درجې شو. یو هغه درجه چې انسان صرف او صرف مسلمان دی، نور هر قسمه ګناه کې موجود دی، د کفر او د شرک نه ځان ساتي، د اسلام په دایره کې داخل دی، نور هر قسمه ګناه کې مبتلا دی. دا هم د تقوا یو ادنا درجه ده. دویمه درجه دا شوه چې انسان د کفر او د شرک نه د ځان ساتلو سره سره د غټو ګناهونو نه هم ځان ساتي او د وړو ګناهونو باندې هم همیشوالي نه کي. دا دویمه درجه شوه. دریمه درجه د تقوا د ټولو نه اعلی درجه دا ده چې انسان خپل زړه د هغه څیزونو نه هم محفوظ وساتي، چې انسان خپل زړه د هغه څیزونو نه هم محفوظ وساتي کوم څیزونه چې انسان زړه د الله نه غافله کوي، اگر چې هغه څیزونه جایز وي. لکه حلال مال کو انسان ډیر زیات وګټي لیکن څه ګناه نشته دی، خو دا انسان تقوادار خلک دا احتیاط کوي چې ډیر مال نه هم ځان وساتي، ځکه دا ډیر مال هم بعضې وخت کې د انسان دپاره د الله نه د غافله کېدو سبب وګرځي. نو انسان خپل زړه د هر هغه څیز نه هم محفوظ ساتي چې هغه څیز انسان د الله نه غافله کوي. دا د تقوا درېیمه درجه. نو اوس به راشو ترجمې ته. ذالک الکتاب دا ها کتاب دی. درې درجې د تقوا وپېژندې. ذالک الکتاب دا ها کتاب دی لا ریب. او دلته کې موږ یو اعتراض کړی چې دا قرآن د متقیانو دپاره څنګه هدایت دی. متقیان هم مسلمانان دي، دي ته خو د مخکې نه هدایت حاصل دی، نو دې دپاره څنګه هدایت دی. نو دلته کې وایي ذالک الکتاب دا ها کتاب دی لا ریب چې هیڅ قسمه شک او شبه نشته دی فیه په دې کتاب کې په دې قرآن کې. هدن دا قرآن هدایت دی، هدایت کوونکی دی للمتقین د متقیانو دپاره. نو که یو سړی صرف او صرف مسلمان دی او دی هر قسمه ګناه کې مبتلا دی، خو دا قرآن دی لولي په قرآن عمل کوي، نو دا قرآن هدایت دی للمتقین د دغې متقي دپاره. دی د دې ړومبۍ درجې نه د دویمې درجې ته رسي چې دی په ګناهونو کې مبتلا دی، خو چې دی کله قرآن لولي او په قرآن عمل کوي نو دا قرآن دته هدایت کوي چې دی د ګناهونو نه منې شي او د هر قسمه ګناه نه دی توبه وباسي، د ګناه نه محفوظ وساتي. هدن دا قرآن هدایت دی للمتقین د دغې متقي دپاره. او که یو سړی دا هدایت په دویمه درجه کې د تقوا د کفر او شرک نه هم ځان ساتي، خو د دې سره سره د غټو ګناهونو نه هم ځان ساتي، نو بیا دا قرآن هدایت دی للمتقین د دغې متقیانو دپاره چې دوی د تقوا د درېیمې درجې ته ورسي، چې دا دغې سره سره د هغه جایز څیزونو نه خپل زړه محفوظ ساتي، کوم څیزونه چې انسان دا زړه د الله نه غافله کوي، نو درېیمې درجې ته رسي. نو دا د متقي دپاره په دې کو دی په ړومبۍ درجه کې دی، نو دا قرآن ورته هدایت کوي چې د دویمې درجې ته شي. او که دوی د تقوا په دویمې درجه کې دی نو قرآن ورته هدایت کوي چې د درېیمې درجې ته ورسي. دلته کې الله پاک جل جلاله للمتقین ذکر کړل چې دا قرآن هدایت دی د متقیانو دپاره. او د سورې بقرې په 185 نمبر آیات کې الله پاک فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. هلته الله پاک وایي دا قرآن چې کوم دی دا د ټولو خلکو دپاره هدایت دی. دلته صرف متقیان یې ذکر کړل، مسلمانان یې ذکر کړل. او هلته کې الله پاک وایي چې دا قرآن د ټولو انسانانو چې ټول انسانان شو نو کافران پکې هم راغلل، د کافرانو دپاره هم هدایت. دا څنګه چل ای دا هدایت نه ده شوې او الله پاک وایي د هغې دپاره هم هدایت دی. مسلمان دپاره خو ټیک ته هدایت دی، نه ته خو لاره نیغه خولې ده، خو د دې کافر دپاره څنګه هدایت دی. نو زموږ علما د هدایت دوه معنی کوي. هدایت ویلی شي چاته لار ښودلو ته. لغوي معنی د هدایت څه ده؟ چاته لار ښودل. نو د هدایت مونږ دوه معنی کوو. یو ته مونږ ایصال الی المطلوب وایو، یو ته اراءة الطریق ویلی شي. اراءة الطریق دا دی چې یو سړی وي مونږ دلته مونږ یو سړی تپوس وکړي چې ناوګۍ هسپتال کوم ځای کې دی، مونږ ورته وایو چې به نیغ روان شي په دې روډ باندې، مخې ته به ستورونه راشي، هغې ته مخامخ ته ناوګۍ هسپتال دی. صرف لار خو ورته وښودله. اوس د دې کس خپله خوښه ده خو په دې لاره باندې ځي او که نه ځي. اوس کو دا کس ته مونږ ووایو چې په دې طرف نیغ ځه، د ناوګۍ هسپتال ته به ورسې، مخې ته به ستورونه راشي او دغې ته مخامخ ته ناوګۍ هسپتال دی. دا خبره ورته مونږ وکړه، ادي وي چې مړه داسې ګپ لګي په دې طرف باندې روان شو. نو لار خو ته مونږ وښودله، خو دا خو د خپله غلطي ده چې په دې لار باندې نه ځي. نو دې ته وي اراءة الطریق. یو کس ته صرف لار ښودل، یو ته وي ایصال الی المطلوب، کس خپل منزل مقصود ته رسول. لکه مونږ نه دلته کې یو کس سوال وکړي تپوس وکړي چې ناوګۍ هسپتال کوم ځای دی،
مونږ یو ملګری په موټر سایکل باندې یا ګاډي کې ځان سره کینی یا د لاس نه ونیسي او ډایرکټ د ناوګي هسپتال ته بوزي دا د ناوګي هسپتال دی دا وی ایصال ال المطلوب نو یو کستا نو دا قرآن هدایت ته په دې لحاظ سره کافرانو د صرف لار خول چې دا ګوره د هدایت لار ده دي د صرف اراءت ورګ دي د صرف لار خول ده چې دا د هدایت لار ده اوس کافر بيزي او ګنزي او دا خپل خوخه ده هغه پینځي خو قرآن ورته لار خي چې ګوره د هدایت لار دغه د ناوګي هسپتال دی بس خو دا کس خپل خوخه ده ګزي او ګنزي نو دا هدایت دی لارې چې کوم دي کافرانو مسلمانانو ټول ته خول ده او زمونږ استاد د لپاره ایصال ال المطلوب دی مونږ الله د لاس نه ونیولو د هدایت په لارې ودرو چې دا د هدایت لار ده بالکل په زور به ودرو الله پاک د مسلمانانو د لپاره ایصال ال المطلوب دی الله پاک په منزل مقصود مونږ ودرو چې دا د هدایت لار ده د مسلمانای په دې باندې روان اوسه او کافرانو ته قرآن لار خولې چې دا د هدایت لار اوس کو هغه بيزیو کو نيږي په دې سوال باندې پوه شو بل مثال زموږ علما دا ورکي بس کو دا یو مثال ورکو چې قرآن د ټول خلکو د لپاره هدایت دی لکه یو سړی دی او هغه چاته وی چې یاره ته یو ګیلاس پی او پای کې یو 2 چمچ ګبین واچوه پای کې یو 2 چمچ د غوا غوړي واچوه بادام پکې واچوه پسته پکې واچوه پلی پکې واچوه کوپرا چوارېدار سب کې واچوه او یو ګیلاس چې کوم نه ماسختن سکا دا وته ډیر لوی طاقت دی نو یو کس بیمار دی د سینې بیماری دا ټي بي دی بل مرض دی غټ مرض دی نو هغه دا ګیلاس پیس کی خو هغه ته طاقت نه ورکی نو په دې پایو کې خپل طاقت موجود دی خدا د دې کس په وجود کې فرق دی کس بیمار دی دی وجه د کوم دی پیدا نه ورکی نو دکرنګ دا قرآن د ټولو د لپاره هدایت دی خو پیدا به هغه چا د ورکی چې هغه جسمانی او روحاني روغ وي هغه مسلمانی ایمان راوړي داغه د لپاره د قرآن هدایت هم دی پیدا ولوم ورکی او د کافر د لپاره هدایت دی خدا کافر د دینه چې کوم دی پیدا نشي اغستل نو قرآن د ټول انسانانو د لپاره هدایت دی خو کافر ته لار خور ده مسلمان ته مسلمان په لار روان کړي دی او کافر ته صرف اشاره کړي چې په دې لار باندې ځه نو دا کافر پینې ځو خو دا کافر چې کوم دی بدبختی په دې پوه شوي بس کو ذالک الف لام میم الله پاک عالم دی په مراد د دې حروف باندې ذالک الکتاب دا ها کتاب دی لا ریب چې هیڅ قسم شک نشته دی فيه په دې قرآن کې هدن دا قرآن هدایت دی للمتقین د متقیانو د لپاره دعا وکړئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله تزمون راضي شي خدای زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي خدای د قرآن په درس کې زمون څومره غلطۍ کوتاهۍ شوي الہ العالمین ټول موږ ته معاف کړي الہ العالمین موږ د قرآن پوهه او سمج راکړي الہ العالمین زمون ټول مسلمانانو نه راضي شي الله زمون په ټول مسلمانانو باندې رحمېږي الله د رحم او د کرم او د احسان معامله زمون سره او فرمای الہ العالمین زمون د ټول مسلمانانو نه راضي شي الہ العالمین دا ټول ملګری ډیر په محبت او ډیر په مینې سره راضي د قرآن مجید دا درس اوري الہ العالمین د دې د برکات او د دې د انوارات ټول ته نصیب او فرمای الہ العالمین د دې قرآن پوهه او سمج دې ټول ملګرو ته ورکړي الہ العالمین دې کې څومره ملګری دي الہ العالمین هغوی ناجوړه دي بیماران دي یا د دې په کورونو کې څه قسمه بیماری دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله مستعمره ورکا خدای دې کې څومره قرضدار دي الله ټول د قرضونو نه خلاص کا الله څومره پریشانه حال دي ټولو پریشانه ختمه کا خدای چا کاروبارونه نشته د حلال او کاروبارونه ورلا ورکا الہ العالمین د چا اولاد نشته نیک او صالح اولاد ورته ورکا الله د چا اولاد نافرمانه دي اولاد ورلا فرمان بردار جوړ کا الہ العالمین موږ ډیر کمزوري او ډیر ضعیفان یو خپل مدد او نصرت زموږ ټول سره شامل حال کا الہ العالمین موږ د هر هغه کار نه وساته چې تاسو حبیب صلی الله علیه وسلم په خپکیږي الله موږ د هر هغه کار کولو توفیق او طاقت راکا چې تاسو حبیب صلی الله علیه وسلم په خوشاليږي الہ العالمین د دې د ثوابونه زموږ والدین او محترمانو ته ورسوه الله څومره مردگان چې زموږ د مجمع کې د چا وفات شوي دي ټول د دې ثوابونه ورسوه الله د قرآن د برکتونه په دې غونډه علاقه او په دې غونډ کلی کې خواره کا
الہ العالمین مونږ ډیر کمزوري ډیر ضعیفان یو الله خپل مدد نصرت زموږ سره شامل حال کا الله زموږ مشرانو له عزت ژوند ورکا الله ځوانانو له پاک دامانه او د دیندارۍ ژوند ورکا الله زموږ په زنانو د حیا او د عزت صادرونه راواچوا الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کا الله په وخت ځن غدن زموږ د ټولو مسلمانانو د زړه په صدق سره په جبه باندې دا کلمه چالو کړه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم.